کې یو ځل بیا هرکلی ګرانو کتونکو اوس د مشرق ورځپاڼه کې چې کوم اهم خبرونه دي په هغې تبصره او تبصرې دپاره سټوډیو کې موږ سره موجود دی سینیئر تجزیه‌کار ارشاد صاحب. هرکلی کوم تاسو ارشاد صاحب څنګه یې تاسو ویکند څنګه تېر شو ستاسو؟ اول لومړي خبر ته راځو چې د مشرق ورځپاڼې لومړي خبر دا دی چې د تراویح لمونځ هم کیدای شي چې هغه محدود کړی شي، د دې سفارش شوی دی. بس ډېر یو افسوسناک صورتحال جوړ شوی دی. که موږ وګورو دا وخت چې کوم دی نو مطلب لکه ټول ملک یو مایوسي ده، د مایوسۍ کیفیت دی. دې نه مخکې چې کوم دی نو په جوماتونو کې هم د لمونځګزارو تعداد هغه محدود کړی شوی دی او مخکې چې کوم دی نو روژه را روانه ده، اوس لږ ورځې پاتې شوې روژې ته. نو زمونږ عموما چې کوم دی نو مطلب روژه دا د عبادات میاشت دي. په دې میاشت کې هغه خلک چې څوک په عام ورځ کې لمونځ نه کوي، هغه په هغې کې غفلت مظاهره کوي، هغوی هم جوماتونو ته ځي او جوماتونه زموږ هغه د مخکې نه زیات هغه آباد شي، هغې کې چې کوم دی نو د لمونځګزارو تعداد سیوا شي په عام لمونځونو کې هم. او بیا د شپې چې کوم دی نو تراویح هغه یو داسې چې هغې دپاره هر سړی دا کوشش کوي چې ختم القرآن وړومبو ورځو کې چې کوم دی نو د قرآن شریف ختم هغې کې کېږي. نو هغه ختم لخوا هر سړی کم از کم مطلب لکه دا کوشش کوي چې جومات کې تراویح وکړي او بیا د هغې نه بعد هم چې کوم دی ریګولر تراویح پوره میاشت کېږي په جوماتونو کې. چونکې دا وخت چې کوم دی نو جوماتونو کې تعداد چې کوم دی نو هغه محدود کړی شوی دی، 15 کسانو پورې راوستلی شوی دی. او دا پنجاب کې هغې چې کوم دی نو اوس دې دپاره چې کوم دی نو مطلب لکه مشاورت شروع کړو، علما هغوی په لګیا دي په اعتماد کې اخلي. او د دې نه دا پته لګي چې شاید حکومت ته هم دا اندازه ده چې دا د کرونا وایرس د وبا چې کوم ده نو دا د هغې د ختمېدلو چې کوم دی نو هغه په نږدې مستقبل کې آثار نه ښکاري. او دا چې کوم دی مطلب لکه مسلسل لګیا دی خورېږي. که موږ وګورو نو په دې پرون چې کوم دی زما خیال 400 کیسونه چې کوم دی 40 غنټو کې هغه ریپورټ شوي دي، یو ډېر لوی تعداد دی. او دا هغه چې کوم ریپورټ شوي دا هغه چې کوم ټیسټینګ شوی دی چا د ټیسټ هغه حوالې سره که موږ وګورو نو هغه هم زموږ هغه ټیسټینګ نظام باندې هم چې کوم دی نو ګوتې چتېږي. څو ورځې مخکې تاسو ته یاد شي چې په 400 کې چې کوم دی حاجي چند جمال آباد کې هلته د ښځې خاوند ټیسټ شوی و، هغه چې کوم دی د پېښور یو ډېر نامي ګرامي اسپتال چې کوم دی نو هغې پرایویټ لیبارټري هغې ټیسټ کړی او هغې کې بیا پته ولګېدله هغه ټیسټ کې دا خبره راغله چې دا دواړه چې کوم دی د ښځه خاوند دواړه پازیټیو دي. او د هغه ریپورټ راتلو نه بعد هغه پوره هغې کلی چې کوم دی نو هغه سیل کړی شو. خو بیا چې کله حکومت د هغې ټیسټ وکړو نو هغې کې پته ولګېدله چې هغه نیګیټیو دی. اوس دا هم پته نه لګي چې دا ټیسټ چې کوم دی نو آیا د پرایویټ لیبارټري والا ریزلټ غلط و که د حکومت هغې ریزلټ. اوس دې دپاره خو کله چې داسې صورتحال جوړ شي هغې دپاره بیا یو دریم ټیسټ هم پکار ده چې وشي چې کوم یو ټیک دی کوم یو غلط دی. خو دا چې کوم دی نو مطلب لکه دلته زموږ چې کوم د ټیسټینګ سیسټم دی هغې هم یو خو کیپیسټي زموږ دومره نشته دی، ډېر کم تعداد کې لګیا ټیسټونه کېږي. د هغې باوجود چې کوم دی نو مطلب لکه دونه لوی تعداد په یو ورځ کې چې کوم دی مخې ته راتلل نو دا د تشویش خبره ده. یقینا مطلب لکه دا چې کوم د تراویح خبره اوس کېږي چې نباض تراویح دا به هم محدود کېږي. نو دې نه دا د دې محدودیت چې دی هغه به څنګه لکه څنګه چې ویل شوی چې 15 کسان به جوماتونو کې یقینا هماغه به یې که نه بلکې خلکو ته دا وایي چې کور کې هغې تراویح کوي. نو دا مطلب لکه داسې روژه داسې میاشت دی ته خلک چې کوم دی سترګې وي دا به راځي او په دې کې به چې کوم دی عبادتونه کوي او هغه ختمونه به کوي او هغه چې کوم دی نو په جومات کې دا هم پابندي دا زموږ دپاره مطلب لکه د افسوس انتهایي افسوس مقام دی. جی بالکل. بل خبر طرف ته ځو چې عمران خان خلکو ته یقین دهاني کړی دی او هغه دا ویلی دی چې اوس نه پس به هیڅ قسمه کوم طاقتور ډله دی هغه به د خپل مفادو دپاره د عوام مفاد قتل نشي کولی. او دې نه علاوه هغه دا هم ویلی دی اوړو او چینې په هکله ویل چې د هغې بحران کوونکو خلاف به کاروایي کېږي. دا چې کوم دی که مطلب لکه دا چې کوم د چینو د اوړو د بحران حوالې سره کوم تحقیقاتي ریپورټ مخې ته راغلی دی، انکوایري ریپورټ هغه پرون چې کوم دی نو شایع شوی بلورس د هغې باندې د هغې تسلسل کې دی دا بیان ورکړی دی. هغه ریپورټ کې چې کوم دی نو مطلب لکه ټول ذمواري هغه د حکومت چې کوم د تحریک انصاف چې کوم اهم خلک دي په هغې کې جهانګیر ترین دی، په هغې کې خسرو بختیار دی، نور کسان دي چې هغه په هغې کې چې کوم دی قصوروار ګرځېدلي دي په هغه ریپورټ کې. اوس دې ته موږ سره د بل خبر هم یو وړوکی شان خبر لګېدلی هم دی
چې دا ریپورټ چې کوم دی نو هغه په عجلت کې چاپ شوی دی. دا مخکې مطلب لکه ډومبې د ریپورټ چې کله کیبینټ کې راغی نو وزیر اعظم په هغې باندې سوالونه ولېږول او واپس یې ولېږه. صحیح. بیا د هغې نه بعد پته نه لګېده یو دم چې کوم دی دا ریپورټ هغه راغی. اوس داسې ویل کېږي شاید د وزیر اعظم دا خواهش نه و او د هغه د خواهش برعکس چې کوم دی نو دا ریپورټ په عجلت کې هغه شایع کړی شو. نو دا که موږ وګورو دا داسې انهوني خبره نه ده. د دې نه مخکې که موږ لاکډاون حوالې سره وګورو وزیر اعظم د هغې مخالفت کو خو په ټول ملک کې لاکډاون وشو. سوري دغسې دا هم چې کوم دی نو مطلب لکه ریپورټ راغلی خو هغې کې پرون چې کوم وزیر اعظم کوم ټویټ کړی دی نو هغه وایي چې دې کې څوک به هم چې په دې کې ملوث دی هغه به نه بچ کېږي. خو د دې لپاره اوس هغه د فارنزیک آډټ یو دغه کېښوده چې اوس په فارنزیک آډټ به دې کېږي. نو بعضې خلک دا وایي چې دا مطلب لکه دا یو ځل بیا چې کوم دی ځنډولو کوشش کېږي د فارنزیک آډټ په نوم باندې. یو انکوایري رپورټ راغی د هغې نه بعد د فارنزیک آډټ څه جواز نه جوړېږي. یو خو چې کوم دی مطلب لکه د اپوزیشن لیډر شهباز شریف د اړخ نه چې کوم دی نو په دې باندې دا یو بیان راغلی دی او هغه دا وایي چې دا مطلب لکه د دې چې کوم دی نو ذمہوار هغه وزیر اعظم دی ځکه چې دا اقتصادي رابطه کمیټې د دې منظوري سبسیډي ورکړې وه د چینو. صحیح. او د هغې نه بعد هغه چې کوم دی نو وفاقي کابینه هم د هغې منظوري ورکړې وه. او وزیر اعظم دا وینا ده چې څه کېږي کیبینټ هغه زما په علم کې یو زه چې کوم دی زه د هغې مطلب لکه ذمہوار یم. وزیر اعظم بلحاظ عہده هغه د اقتصادي رابطه کمیټې چې کوم دی نو هغه چیرمین هم دی. بیا د کیبینټ اجلاس هم هغه چیر کوي. نو دا دواړو کې د دې چې منظوري شوې ده نو یقینا هغه وزیر اعظم د دې نه چې کوم دی نو هغه مبرره نشي کېدلی. هغه هم چې کوم دی نو مطلب لکه دا منظوري بیا چې کوم دی موږ فردوس عاشقاوان یا نور حکومتي خلک چې په دې کې د سلمان شهباز هم نوم راځي. سلمان شهباز خو هغه وایي چې مطلب دا کوم سبسیډي چې دي یا دی دا دومره نه ده دی چې کوم دی اماونټ هغه ډېر کم ښیي. خو که هر څه وي مطلب لکه هغه حکومت کې نه دی. دی خو چې کوم دی یو فیصله وکړله او هغې چې کوم دی نو مطلب هغه داسې خو نشو کولی که چې دا به صرف د جهانګیر ترین یا چې کوم د خسرو بختیار میلیونو ته به دا وي هغه خو چې کوله به طور انډسټري چې کوم دی وکړه لګن نو هغې کې بیا کار څوک راځي. نو شهباز شریف زوی چې کوم دی سلمان شهباز هغه خو پکې د املوکو په تول کې راغلی دی. هغه خو چې کوم دی نو مطلب لکه دې فایده ورکول هغه ته هم فایده میلو شله. نو دا اوس چې کوم دی نو مطلب لکه وزیر اعظم دپاره دا خپل هغه چې کوم دی جسټیفای کول هغه به هم ډېر ګراني چې آیا مطلب لکه دا څه بالا خو فیصله نه وشوه که نه. دا په اقتصادي رابطه کمیټه کې هم شوې وه دا په کیبینټ کې هم شوې وه. نو هغې مخکې هغه وخت کې د دې چې کوم دی نو جایزه نه اخیستله یا به صرف فایل راغلی دغه کړی. نو بعد حال اوس ګورو چې دا چې کوم د فارنزیک آډټ والا خبره دا کومې پورې چلیږي. صحیح. بل خبر موږ سره دا دی چې د حکومتي امداد لپاره پېښور کې کوم مستحقین وغیره چې د هغې سروې مکمل شوی دی. دا سروې چې کوم دی نو مطلب لکه څنګه دی خو چې کوم دی نو مکمل کړی ده په دونه لږ ټایم کې. یو دا دی چې زموږ سره مطلب لکه د هېڅ څیز ډیټا نشته. د شمار زموږ چې کوم چې د احساس پروګرام چیف د ثانیه نشته. صحیح. د هغې د وینا مطابق چې موږ سره د چې کوم دیاړیمار مزدوران دي د هغې چې کوم دی نو موږ سره هېڅ سروې نشته دی. موږ په ماضي کې کتلي دي چې کله هم داسې سروې کېږي د امداد دپاره یعنې دا نوې خبره نه ده. دا مطلب لکه چې کله مشرقي پاکستان او مغربي پاکستان دوه حصې وې سیلابونه به چې راغلل هغه وخت کې به سروې به کېدلې. بیا مختلف قدرتي آفات چې راځي هغه سروې چې کېږي نو په هغې کې عموما چې کوم دی نو پیسه به هم چلېدله سیاسي اثر رسوخ به هم چلېده. یعنې د دې نه مخکې که موږ وګورو د کال 2010 چې کوم سیلاب راغلی د هغې نه بعد بیا حکومت چې کوم دی نو یو سکیم شروع کړی د وطن کارډ په نوم باندې او هغه زموږ په صوبې کې دا بالکل مطلب لکه زه 100% مبالغه آرایي نه کار نه اخلم حقیقت بیانوم چې داسې علاقو کې خلکو ته هغه وطن کارډونه ورکړي شي چې کم ځای کې یو څاڅکي باران هم نه شوی سیلاب خو غټه خبره ده هغې ته ورکړي شي. نو هغه مطلب لکه یو خدای چې په داسې سروې کې چې کوم دي عموما مستحق خلک پاتې شي
او چې کوم غیر مستحقي سیاسي بنیادونو باندې خلک اوس مطلب لکه زموږ وزیر اعظم صاحب هغه یو فنکشن کې ویل چې دا ښه موقع ده تاسو خپل سیټونه سیکیور کړئ خلکو لاړ شي د هغې امداد وکړي سیټونه سیکیور کړئ نو همدغسې مطلب لکه لاندې پیمانه باندې هم چې کوم د کونسلران وغیره هغې خپل سیټونو سیکیور کول کوشش کوي هغې هم دا ګوري چې کوم سړی چې کوم دی ماله ووټ راکوي که نه راکوي نو دې کې پسند ناپسند هم چلیږي نو دا مطلب لکه سروس مطلب لکه دا نه چې نه به 100% شفاف وي بل یو مطلب لکه دې سره یو تړلې خبره کله نه چې دا د کورونا وایرس وبا شروع شوې ده او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی نو لاک ډاون شروع شوی دی نو د هغې نه بعد چې کوم دی نو لاک ډاون نه بعد ټول نه زیات متاثر شوي چې کوم دی نو هغه دیاړیوار طبقه ده چې 4 روزمره چې روزانه مزدورۍ له به تلل او هغوی به چې کوم دی کار به کوو بیا به چې کوم دی نو د هغې کور خرچه به چلېدله چونکې ټول هغه سرګرمیانې بند دي نو هغې بېروزګاره دي اوس څه شوي دي چې مطلب لکه په هغې کې زیاتره هغه چې کوم مطلب دیاړیمار مزدوران دي نو هغه د مختلف سړکونو په ځای باندې ناست دي بعضې په ځان سره خپل اوزار مخې ته ښودي او په دې دغه باندې ناست دي چې یاره مطلب لکه څوک راشي او څه امداد هغې سره وکړي څه امدادي پیکیج ورکړي څه نقدې پیسې ورکړي او خلک کوي هم لګیا دي چې داسې خلک ګوري خو دا دی چې یو سماجي یو اړخ هم دی چې هغه موږ له کتل پکار دی دې کې به دا هم وشي دا به زموږ مطلب لکه زه اکثر دا خبره کوم چې دا زموږ په دغه باندې دا په سماجي ډانچه باندې په اړخ باندې به د سیاسي ډانچه باندې دا ډېر اثرات به غورځوي دې کې به دغه خبره وشي چې ډېر خلک به چې کوم دی نو هغه به آرام طلب به شي هغوی به چې کوم دی نو مطلب لکه دا یو پیشه بیا جوړه کړي چې مطلب لکه دا خو اسانه طریقه د پیسو ګټلو ولې چې کوم دی نو ټاټکي اوچتوم خښتې اوچتوم راشه بس یو دغه کې کېنو دغه نو هسې نه چې خدای مکه داسې صورتحال جوړ نه شي نو دغې دپاره هم چې کوم دی لږ شانتې په دې باندې هم نظر ساتل پکار دی هم زموږ په دغه کې چې کوم دی نو که موږ وګورو بیګر ډېر زیات دي نو هسې نه چې دې کې چې کوم دی نو دغه یو بل کلاس هم په دغه کې چې کوم دی نو هغه پیدا شي دا هم د دې اړخ ته کتل به خیال د مزدورانو کار خبره تاسو وکړه نو هماغه ریلیټډ تاسو یو خبر به ذکر وکړو چې حکومت د بي آر ټي کار کولو به کار شروع کولو هدایت کړی دی نو آیا دا کار به دوباره شروع شي د هر یو مطلب لکه د هر یو واقعي کې یو دغه وي د هغې دوه اړخونه یو چې کوم دی نو مطلب لکه نیګیټیو یو پازیټیو وي د کورونا وایرس چې کوم دی نو مطلب لکه هغې چې کوم دی نو مطلب که موږ وګورو ټول ملک ټول دنیا چې کوم دی هغه متاثر کړې ده خو د هغې د پی ټي آی دپاره یو پازیټیو د اړخ هغې دپاره یو دا چې خلکو د بي آر ټي دا منصوبه بالکل هیره شوه یا به هر چا چې کوم دی بي آر ټي کول او چې کله نه کرونا وایرس راغلی نو تېره یو میاشت کې موږ د چا نه د بي آر ټي خبره چې کوم دی ونه لیدله اپوزیشن هم خاموش څوک هم د هغې ذکر نه کوي دا په ړومبي ځل باندې چې کوم دی زموږ رپورټر دا کوم خبر ورکړی دی چې د حکومت چې کوم دی نو هغې وایي چې د بي آر ټي د منصوبې باندې کار شروع کول چې کوم دی نو هغه پکار دي اسیم که موږ وګورو نو حکومت چې کوم دی وزیر اعظم چې کوم دغه کړی اعلان کړی د کنسټرکشن شعبې دپاره اگر چې په هغې کې هم بعضې خلک چې کوم دی وایي چې دا د بعضې ټایکونز دپاره چې کوم دی د هغې د فایده رسولو کوشش دی خو بهرحال مطلب که موږ وګورو د هغې چې کوم دی نو خو د وزیر اعظم د وینا مطابق د هغې بنیادي مقصد دا دی چې کوم مزدور طبقه ده هغه کار روان شي نو یو خو حکومت چې کوم پرایویټ سیکټر ته چې کوم انسنټیوز ورکوي چې تاسو کنسټرکشن کار شروع کړئ او بل خو په بي آر ټي باندې کار ولاړ دی نو دا خو هغه تضاد بیاني په دې کې راځي نو زما خیال چې دا مطلب په هغې کې هغه اړخونو ته خیال وکړی شي چې دا کرونا وایرس د خپرېدو پکې احتمال پاتې نه شي او په دې باندې کار شروع کېږي نو دا به ښه خبرې چې مطلب ورسره ځکه چې دا هسې منصوبه ډېره اوږده شوله او اوس بیا د دې چې کوم هغه ټایم ورکړی شوی و هغه هم پوره کېدو والا دی چې کوم مطلب لکه چې دا به اپریشنل کېږي نو پکار ده چې کار شروع شي چې دا کم از کم که نور د دې هغه پیرافینیلیا مکمل کېږي که نه کېږي چې بس پې روان شي چې خلکو کم از کم یو اطمینان خو ته وشي که نه جی بل خبر طرف ته ځو چې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره پاک افغان سرحد هم تړل شوی او بند شوی او هغه به نن په عارضي توګه کلاویږي دا عرضي طور باندې چې کوم دی مطلب که تورخم بارډر دی او که چمن بارډر دی دا د افغانانو لپاره هغه افغانان کوم چې دلته په پاکستان کې چې کوم دی هغه نښتي دي هغوی نشي تللی د هغوی دپاره به چې کوم دی دا کولاویږي دا به ون سایډډ ون وے ټرافیک به په دې کې چلیږي مطلب د دې اړخ نه به چې کوم هغوی به ځي هغوی ته به دا موقع ورکړل کېږي چې هغوی لاړ شي خپل وطن ته د هغه اړخ نه چې کوم دی نو مطلب فی الحال هغه به بند وي
چې کوم مطلب لکه هغه اړخ نه څوک نشي راتلی څوک به نشي راتلی نو زما خیال دی چې مطلب ښه ده چې افغانان که کوم دلته نښتي خپل کورونو ته لاړ شي خپل وطن ته کار شي صورتحال یې هغلته فیس کړي نو ښه دی د اسکرین حواله سره تاسو ویل شوی دی چې تورخم لاره کې 14 ورځ 15 ورځ لپاره خلک بالته بیا غینه بعد ځي چې کوم دي نو دغه کې به کوارنټاین کیږي به کنه زما خیال چې دا خو هغه چې کوم پروتوکول دی به فالو کیږي چې کوم بین الاقوامي د عالمي د صحت حواله سره کورونا کوم پروتوکول دی چې فالو شي خدي چې مطلب کم نه کم چانسز دي چې د دې مرض د خورېدو چې کوم دي هغه څونه کمیدي شي خدي صحیح بل خبر طرف ته ځو چې د امریکا لخوا نیویارک کې د فوج تعینات کېدو فیصله شوې ده امریکا کې چې کوم دي نو مطلب لکه اخیری چې کوم اطلاعات ولته د کورونا وایرس کیسونه چې کوم دي نو هغه 2 لک سلور یا زره چې کوم دي نو کیسونه ریپورت شوي دي او دا چې کوم دي نو مطلب لکه مصدقه کیسونه دي نو کوم وګورو دا وخت د ټول دنیا کې د کورونا وایرس د ټول لوی مرکز چې کوم دي نو هغه امریکا ده او بیا په امریکا کې چې کوم دي نو مطلب د ټول لوی مرکز هغه نیویارک دی نیویارک چې کوم دي نو مطلب اگر چې کوم تازه ترین رپورټونه دي په هغه کې دا چې اوس لک شانته صورتحال د مخ کې په نسبت لږ بهتر شوی دی خو بهرحال الته چې کوم دي اوس هم په لوی تعداد کې چې کوم دي مریضان شته دي د کورونا وایرس الته هم لاک ډاون دی نو اوس هغه چې کوم دي نو مطلب لکه د دې لپاره د فوج نه کار غشتل چې کوم دغه کړی دی نو یو خو دغه فوج دغه کې یو دا وایي چې روانو ورځو کې به هلته چې کوم دی نو نور به هم سخت اقدامات به کېږي یعنې کوم چې حساب سره چې هلته څو کمې تیزۍ سره چې لګیا دی دا دغه خورېږي کرونا وایرس نو هغې په مطابق چې کوم دی نو هغې به نور سخت اقدامات هم کوي که موږ وګورو مطلب لکه هغې څخه خوا کې چې کوم دی نو کینیډا او امریکا دواړه په دغه دي هلته 12,000 کیسونه ټول او په امریکا کې د 2,00,000 یا زره نه چې کوم دي نو زیات شوي دي کیسونه او دا ځکه دي چې مطلب لکه هغې سره چې کوم دي فیسیلیټیز شته دي هغې چې کوم دي نو مطلب د خلکو ټیسټ کېږي زموږ خو دلته هېڅ هم نشته که فرض کړه دلته ټیسټ وشي نو بیا به پته لګي چې یاره څومره چې کوم دي نو خلک دي دلته په دې صحیح بل خبر طرف ته ځو چې سوات کې 2 بیماران خالد خان او فضل ربی چې هغې هسپتال کې اډمیټ وو هغې هم د کرونا وایرس په وجه چې دی په حق رسېدلی دي او هغې نه بعد چې دی په علاقه کې ډېر زیات خوف و هراس چې دی هغه خور شوی دا خو ګورې چې مطلب لکه زموږ وزیر اعلی صاحب ویلي که نه چې د کرونا وایرس حوالې د هغې د روکتام دپاره چې موږ کوم اقدامات کړي دي هغه حوصله افزا دي او که بل خوا موږ وګورو نو هغه هېڅ کله به حوصله افزا نه دي د شرع اموات ته که موږ وګورو ځکه چې په پنجاب کې دا وخت چې کوم دی نو تقریبا 1500 درې نوي چې کوم دی تازه ترین کوم فیګر دي هغه چې کوم دی نو مطلب خلک متاثر شوي دي هغه ویریفاید کیسز دي د کورونا وایرس خو په هغه هلته چې کوم دی مرګونه صرف شوي دي 12 په سند کې چې کوم دی نو 881 تصدیق شده کیسونه دي مرګونه پکې شوي دي 15 په بلوچستان کې 192 دي او صرف یو مرګ چې کوم دی نو هغه هلته شوی دی ګلګت کې 200 کیسونه دي او 3 مرګونه شوي دي په اسلام آباد کې 8 کیسونه دي مرګ پکې هم نشته دی آزاد جموں کشمیر کې 15 کیسونه شوي دي او یو مرګ هم نشته دی زموږ په صوبه کې چې کوم دی نو مطلب لکه 315 کیسونه دي د کورونا وایرس او مرګونه 14 شوي دي په کار دا چې مطلب لکه کم چې د مونږ د پنجاب یا د سند حوالې سره په پنجاب کې د 1500 کې 12 مرګونه شوي دي او زموږ چې کوم دی په 400 کې 14 مرګونه شوي دي نو دې کې شرع اموات چې کوم دی د هغې په مقابله کې د 2 ګنا هم زیاته ده نو دا زموږ چې کوم دی مطلب لکه معاملات دلته ډېر زیات پریشان کن دي د مرګونو حوالې سره که موږ وګورو او دا خو مطلب لکه ما چې څنګه ووې چې دلته خو موږ سره نه دونه کیپیسټي شته چې موږ ټیسټونه پوره وکړو کم مطلب لکه د ټیسټونو چې کم معیار دی د هغې هم پته نه لګي چې آیا یو لیبارټري چې کوم دی نو هغه نیګیټیو دغه ریپورټ ورکوي بل پازیټیو ورکوي نو دغه هم یو مسله ده که دلته مطلب لکه د عالمي چې کوم سټینډرډ دی د هغې مطابق ټیسټونه وشي او یا موږ سره هغسې فیسیلیټیز بیا به پته لګي څومره ده موږ سره تعداد دی بریک طرف ته ځو هغې نه بعد به موږ سره نور هم یو شمېر خبرونه د هغې باندې به تبصره کوو مشرق ټي وي سره اوسئ
ویلکم بیک جی ارشاد صاحب دلته موږ سره بل خبر دا دی چې کوهستان نه علاوه صوبه کې ټول اضلاع کې چې دی هلته کرونا وایرس خور شوی دی. کوهستان چې کوم دی کوهستان موږ چې ګورو کوهستان درې ضلعې دي دا وخت کې اپر کوهستان او لویر کوهستان او کولی پالس. دا کوهستان لکه دا یو زمانه وه چې دا چې کوم دی نو صرف یو د مانسیرې ضلعې تحصیل و اوس هغه هلته درې ضلعې دي. کوهستان زموږ هغه علاقه ده کوم چې ډېره دور افتاده چې ورته وایي لرې پاتې علاقه ده هغه مطلب یو قسم له هلته چې کوم دی نو د خلکو آمد و رفت هم ډېر کم دی تلل راتلل هم دغه دي او کرونا وایرس چې کوم دی دا څنګه چې کوم دی اوس هر چا ته پته ده چې دا چې کوم دی کنټیکټ کولو سره رابطو کولو سره دا چې کوم دی خورېږي د دې یو نه بل ته لګي چونکې د هغه د خلک چې کوم دی مطلب هغه علاقه ډېره لرې پاتې ده نو یو خو د دې دغه هم وجه کېدای شي چې هلته چې کوم دی په دغه وجه باندې د کرونا وایرس نه خور شوی ځکه چې هلته مطلب څوک کرونا انفیکټډ پیشنټ هلته تللی نه دی یا هغه چې کوم دی د هغه د اوسېدونکي چې ته بل ځای ته نه دی تللی سفر نه یې شوی نو یو خو دغه هم کېدای شي بل دا چې مطلب لکه زموږ چې کوم دی مطلب لکه اعداد شمار هم هغه ډېر قابل اعتبار هم نه وي دا هم ضروري هغه ډېر خورا دغه دی که نه یو ځل دا چې په سیمله کې یو ځل یو سوال راغی چې په فلاني ځای کې چې کوم دی نو هلته په عمدې کوهستان حوالې سره چې هلته چې کوم دی نو کالج نشته دی کالج دی چې کوم دی نو هغه جوړ کړی شي هغه چې کالج به جوړو خو بیا څه پته لري چې هلته های سکول هم نشته نو کالج به بیا څه کوي نو هغه مطلب یو داسې علاقه ده چې هغه ته ډېره لرې ده نو هغه ځای نه چې کوم دی نو هغه اعداد شمار راتلل هم یا هلته سروې کول یا هلته هغه ډېر زیات ګران کار هم دی او فی الحال مطلب لکه دا دې یو بله خبره ماته رایاده شوه چې څه موده مخکې د دې نه مخکې زموږ چې کوم چیف جسټس و آصف سعید کوسا هغه غالبا کراچۍ کې یو فنکشن ته لاهور کې فنکشن ته خطاب کو نو هغې کې هغه خپل هغه کارکردګي بیانوله نو هغه کارکردګي چې بیانوله نو هغې ویل مطلب لکه په مختلف ډسټرکټس وایي دغه ته چې مونږ پینډنسي څونه کمه کړه ده چې کوم زیر التوا مقدمات دي هغه مونږ څونه کم کړل نو په هغې کې چې کوم دی مختلف نومونه اخیستل که نه چې دلته مطلب لکه دونه کیسونه اوس دونه پاتې شو دلته دونه کیسونه هغه ټول ختم شو زیرو شو نو چې دغه ته راغې دا نه وي چې هلته مطلب لکه دا نه وي چې څونه کیسونه و دونه کیسونه پاتې شو دونه یو پکې راغی کولی پالس کې زیرو پینډنسي ده صحیح نو چا ورته دا نه ویلی چې کولی پالس خو دوه ورځې چې هغې له ضلعي درجه ورکړې شوې ده اول ته خو نه انفراسترکچر شته نه ډي سي شته نه میجسټریټ شته نه چې کوم دی سیشن جج شته هلته خو لا کار هم نه شروع شوی نو څنګه چې کوم دی نو مطلب هلته زیرو پینډنسي نه نو نور به څه وي نو دا هغه علاقه دغسې علاقه ده کوهستان چې کوم دی بهرحال ښه خبره چې کم از کم هغه خلک بچ دي نو دې نه خوشحالۍ خبره نور نه جی بل خبر طرف ته ځو چې ایم این اے بشیر خان د دفعه 144 خلاف ورزي کړې دی دا یو خوا چې کوم دی نو مونږ جوماتونه بندو چې سوشل ډسټنس په جومات کې 15 کسانو نه بلکې که مونږ وګورو نو چې جومات کې چې کوم دی نو نور څوک به مونځ نه کوي سوای چې کوم د هغې کوم عمله وي 15 کسانو نه به زیاتېږي نه او هم چې ودرېږي نو هغه به فاصله کې به ودرېږي جنازې چې کوم دی نو هغه مونږ محدود کړلی او سیاسي مقاصد دپاره چې خلک چې کوم دی دغه کوي د دې نه مخکې د مونږ فضل الله خان دلته ایم پی اے هغه اجتماع هم په خپل کور کې چې کوم دی نو لوی جلسه وکړله امداد په نوم باندې بیا دا دی مونږ چې وکړو مطلب لکه سیاسي خلک هغې بالکل باز نه راځي دا د دې خو تصویر هم لګېدلی چې خلکو ته ټوپۍ هم دغه کوي او دیر هغه علاقه ده چې هلته چې کوم دی آلریډي د کرونا وایرس مثبت کیسونه شته دی یو خدای چې هغه هلته نه وي نو بیا هم څه خبره ده نو هغه علاقه اصلا په رسک باندې ده او هلته بیا داسې دغه چې کوم دی نو تقریبات منعقد کول هغه خو د خلکو ژوند په رسک کې اچول دی زمونږ چې کوم دی حکومت هغه لګیا دی په پیشما مذات علما خلاف چې کوم دی مقدمې کوي اف آی آرونه کوي چې څوک دا 15 نه زیات چې کوم دی د جمع اجازت ورکوي نو دغه خلکو خلاف به څوک کاروایي به کوي آیا په کار خدای چې دلته اوس پته ولګي که نه چې مطلب لکه قانون چې کوم دی نو هغه د ټولو دپاره یو دی چې ایم این اے او د ایم پی اے د دې خلاف مقدمې درد شي چې عام خلک به علیه به عبرت نیسي
او کنه مطلب لکه دا دغه یو د پاره یو چشمه د بل د پاره بل نو دا سلسله داسې بیان چلیږي. صحیح شو. ارشاد صاحب کارټون طرف ته ځو دلته کارټون ډیر زیات فني او یونیک دی چې یو طرف پولیس وغیرہ چیکینګ ولاړ دی او بل طرف چې دی دا لکه پټان شان پکچر جوړ شوی دی چې هغه ګرځي او دی باندې اردو کې یو خبره هم لیکل شوی دی. دا چې مطلب لکه زمونږ کارټونیسټ دی هغه چې کوم دی نو مطلب لکه چې ته د معاشرې هغه کې فضل امین چې کوم دی نو مطلب لکه دا کارټون جوړ کړی دی او هغه دغه یادې مطلب د چې کوم خلک کوارنټاین شوي دي هغې نه غالبا یو کس دی چې هغه تښتي او هغه چې کوم دی پولیس والا رانیسي او هغه وایي چې ما څخه نسوار ختم شي زه نسوارو پسې ځم. د مخکې کې یو کلیپ چې کوم دی نو هغه وایرل شوی په سوشل میډیا باندې او هغه چې ته د کوارنټاین سنټر چې کوم دی نو هغه پکچر و یا کې خلک چې کوم دی نو هغه کړي نو هغه چې کوم سکیورټي هلکار هغه ډیوټي باندې ولاړو نو هغې چې کوم مطلب اعلی حکام هغې راغلي نو هغه ته بیا تپوس کو چې دنده څه صورتحال دی نو هغه وایي چې دنده خلک مونږ ډېر زیات تنګوي وایي چې مونږ له سګرټ راوړی او مونږ له چرس راوړی چرس راسره نشته دی نو هغه افسر چې کوم هغه سکیورټي ادارې والا هغه وایي چې زه سګرټو بندوبست خو به خو چرس به ولې کوم دی نو دا خو زموږ کار نه دی. نو یا واقعي بعضې خلک چې کوم دی هغه نشه کوي نسوار نشه خو موږ ته چې کوم دی هېڅ نه ښکاري خو دا خو چې څوک کوي د هغه ته پته لګي چې کله هغه ته نه میلاویږي نو د هغه باندې څه کیفیت وي. دنیا کې هر څه وي هغه خپل نشه سوچ کوي. برابروي. انتقال پر ملال خبرونو طرف ځو. انا لله و انا الیه راجعون. سره نورنګ کې د نورنګ معروف شخصیت مرحوم شیر ممبر زوی سیاسي او سماجی شخصیت نیاز محمد خان طاهر خیل په حق رسیدلی. د مرحوم جنازه 13 ورځ کوټکا اطلس خان نورنګ کې ادا کړی شوی. مرحوم د تحریک انصاف لکی مروت د ضلعي نائب صدر داود خان مشرور او صابر خان او اسرار خان پلارو. سرای نورنګ کې د هیرډریسر حاجی او زمان کور ودانه په حق رسیدلی. د مرحومي جنازه 13 ورځ پریډ کلا نورنګ کې ادا شوی. مرحومه د حضرت زمان او اخر زمان مور بیبي وا. د تیمرګری رحیم شاه تاجک مور بیبي په حق رسیدلی. مرحومه ابای قبرستان بوډو کامبټ کې خاور تاس پارلې شوی. مرحومه د یاقوت شاه تاجک او محمد شاه هم مور بیبي وا او د شیر احمد نیاوا. جی ارشاد صاحب تاسو نه ډېر مننه تاسو موږ ته خپل وخت ورکړل. ګران کتونکو د مشرق اخبار کې نور هم سره یو شمېر اهم خبرونه دي تاسو خپل کولی شئ چې هغه ریډ کوئ. اوس وخت دی د وړ شاندمه د مې نه پس به تاسو سره یو ټوټکه شیر کوم. مشرق ټي وي سره اوسئ.